بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د زمانی یو بادشاہ تیر شوی دی. حکومت او بادشاہی و الله یې جون بدل کو، د حکمرانی لباس وغورځو، شاهی محلات پرې خودل او لاړ یو ځنګل کې د الله ذکر، د الله عبادت او بندگی دا بکولا او پروت بو. رعایا وزیران چاکران ورپسې ګرځېدل چې باچا سلامت څه شو، ځکه چې عادل او انصاف پسند بادشاہ هر څوک خوښوي. چې هغوی ورپسې ګرځېده څه ګوري چې نه ګوري، د یو سمندر په غاړه باندې ناست دی، د ټاټ غټې جامې اچولې دي، یو جومپړی کې ځان پټ کړی دی. خلکو وپېژنده، هغوی ورپسې ورغلل، وی ګوره ابراهیم بن ادهم صاحب هغه خپل حکومت له او تخت له راځه، خپله بادشاهي دی دوباره سنبال کا. هغه ورته وی کومه بادشاهي دی؟ د دنیا دا بادشاهي؟ وی زه تاسو ته ښیم، راشه. یو ستن راواغسته، د ګنډلو ستن، او سمندر ته وویشته او بیا یې اډر وکړو، وی ای د سمندر مخلوقه مال زما غستن راکې. نو د سمندر نه ټولو میانو د سرو زرو ستنې په خوله کې نیولې وې او بهر راووتل. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته وی نه، مال زما ستن راکې. نو هغوی د سپینو زرو ستنې په خوله کې نیولې وې او ټول میان بار راووت. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي نه، نه مې سره پکار دی او نه مې سپین پکار دی، زمانه چې کومه ستن روکه شوې ده اک ستن مال راکې. اک ستن یو مئی په خوله کې نیولې وه او ابراهیم بن ادهم ته یې ورکړله. ابراهیم بن ادهم هغه خپل رعایا، هغه خپل وزیرانو ته وی زما ته چې کوم حکومت الله راکو، کم پاور الله پاک راکو، کم طاقت الله پاک راکړی دی، هغه ستاسو دغه حکومت نه ډېر بهتر دی، چې هغه ولایت دی د الله جل جلاله، نزدېکت دی چې تمام مخلوق چې کوم دی، حتی چې د سمندر مخلوق هم الله جل شانه زما څه کړلو؟ تابع کړلو.